بسم الله الرحمن الرحیم. دم او تعویز د علاج د پاره شرعاً بالکل ټیک ده او جایز ده. بعض خلک صرف تعویز د نفع او د نقصان مالک غني چې هغه په هیڅ صورت کې هم ټیک نه ده، بلکې د نفع رسولو ول او د نقصان نه د بچ کولو ول ذات صرف د الله تعالی ذات ده. الله تعالی نه بغیر نه څوک چاته نقصان ورسولای شي او نه څوک چاته فائدہ ورسولای شي. لکه څرنګه چې الله تعالی په بعضی دوايانو کې میډیسن کې د بعضی بیماریانو علاج یې خیدا او هغه میډیسن هغه دوايان هغه الله تعالی په اسباب کې داخل کړي دي. نو بالکل په دغه رنګي بعضی کلماتو کې هم الله تعالی د بعضی بیماریانو علاج یې خیدا او دغه کلمات چې کوم دي دغه هم الله تعالی په اسبابو کې داخل کړي دي. نو لکه څرنګه چې کله کله بعضی وخت کې د بعضی بیماری لپاره میډیسن دوايي دا اثر نه کوي او د دې طریقې کار د علاج والا هغه به اثر وي، نو بالکل په دغه رنګي بسا اوقات کله کله د بعضی بیماریانو لپاره دغه کلمات هم به اثر وي، د هغې نه په صحیح طریقه باندې سړی ته فایده نه حاصلېږي. نو لکه څرنګه چې د علاج لپاره میډیسن دوايي استعمالول دا د اسباب په درجه کې بالکل ټیک ده، نو د غرنګي دم او تعویز استعمالول د اسباب په درجه کې دا بالکل ټیک ده. نو دالته دوه شیزونه دي، یو ده هغه دم هغه تعویز چې هغه د قرآن او د سنت په دایره کې د نه وي، چې هغه د قرآن کریم خلاف نه وي، د سنت نبویه خلاف نه وي، هغه دم او تعویز ټیک ده. خو هغه تعویز چې هغه د سنت خلاف دی، د قرآن کریم خلاف وي، هغه قطعا جایز نه ده. د دې خبرې دلیل چې تعویز د علاج لپاره بالکل ټیک ده، جامع ترمذی کې حضرت ابو خزامه رضی الله تعالی عنه د خپل پلار نه دا روایت نقل کړی ده. وای سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت یا رسول الله، وای ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه دا عرض کو ارایت رقا نسترقیها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیها. وای ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه دا تاسو کو چې دم تعویز او دوايي او داسې ډال دې باره کې د تا څه خیال ده؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وای ما دا تاسو نه وکړو چې آیا دغه دوايي تعویز او ډال دا د الله تعالی تقدیر بدلولای شي؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل هي من قدر الله، د دغه شینه چې کومه مونږ ته فائدہ حاصلېږي دا ځکه حاصلېږي چې دا هم په تقدیر کې لیکل شوی ده. نو مونږ ته چې تعویز استعمالو یا دوايي استعمالو یا بل داسې شی استعمالو چې هغې نه مونږ ته فائدہ حاصلېږي، دا د تقدیر خلاف نه ده، بلکې دا په تقدیر کې لیکل شوی دی چې دغه شی به دا انسان دا ځناور دا به د اسباب په درجه کې استعمالوي او بیا به دته دغه شفا حاصلېږي. تقدیر تفصیل خو مخته تیر شوی و، یو د تقدیر مبرم او یو د تقدیر معلق. تقدیر مبرم خدا ته وایي چې الله تعالی یو اټله فیصله وي چې دا کار به خامخا داسې کېږي، او تقدیر معلق دا ته وایي چې الله تعالی یو خبره په تقدیر کې داسې لیکلی وي چې که یو انسان دا کار داسې وکړي بیا به دا کار داسې کېږي، او که یو انسان دا کار داسې نه وکړي بیا به دا کار داسې نه کېږي، دا ته وایي تقدیر معلق. نو دې تفصیل مخته تیر شوی ده. نو دم او تعویز دا د علاج لپاره بالکل ټیک ده، لکه څرنګه چې دوايي دا مونږ تاسې د اسباب په درجه کې د علاج لپاره استعمالو، داسې د اسباب په درجه کې مونږ دم او تعویز دا هم استعمالو. خو شرط دا ده چې دم او تعویز دا د قرآن او د حدیث خلاف نه وي. که چیرته دا د قرآن کریم او د سنت نبویه خلاف وي دا تعویز، بیا داسې تعویز شرعاً کله هم ټیک نه ده.